كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري. الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده او د دنیا په زندگی کې الله تعالی انسان د شریعت په حقوقو د شریعت په دایره کې دننه مکلف ګرځولې دی چې د انسان زندگی په پدې دایره کې دننه تیریش او د شریعت د دایره دویم نوم داده چې انسان په خپل زندگی کې حقوق ادا کوي. د چا حقوق ادا کوي؟ د الله تعالی حقوق به ادا کوي او د الله تعالی د حقوق سره د الله تعالی د مخلوقات حقوق به ادا کوي. په مخلوقاتو کې چې کوم چاته څوک ته نږدې دي د ټولو سمخ کې د هغه حقوق، د مور او فلار حقوق ادا کول، د خپل زنانې حقوق ادا کول، د بچانو حقوق ادا کول، د خپل ورونو حقوق ادا کول، د قریبانو حقوق ادا کول، د خپل همسایګانو حقوق ادا کول او چې کوم څوک ستا د سفر مرګري دی روزای سره د روزای پورې در سره دي د هغه د حقوق رعایت او خیال ساتل. که یو سړی په دې حقوقو کې کمای کوي او د دې حقوقو په ادا کېدلو کې قصور کوي نو بیا هغه سړی د شریعت په دایره کې په کامله طریقه زندگی کوونکی نه بلل کیږي او هغه سړی د شریعت د حقوقو په کامله طریقه سره ادا کوونکی انسان نه بلل کیږي او چې د حقوقو اداینه په ښه طریقه باندې نه وسی هغه سړی کامل مؤمن او د کامل ایمان مالک نه بلل کیږي. یا یو سړی په ذهن کې دا جوړ کړی دی چې زه په خپل ژوندۍ کې د الله حقوق ادا کوم، بس هغه ټول ورځ په لمانځه باندې دی او ټول ژوندۍ په روژه ده او ټول شپه په تهجد او عبادت کې دی، لیکن نه د مور پلار د حقوقو سفر والري، نه د زنانې د حقوقو سفر والري، نه د قریبانو سفر والري، نه د همسایګانو سفر والري، نو دا سړی د حقوقو فرع ادا کوونکی او په شریعت باندې په کامله طریقه باندې عمل کوونکی انسان نه بلل کیږي. نو ځکه شریعت کې الله تعالی انسان ته زندگی ورکړې ده او په شریعت کې الله تعالی انسان د حقوقو په ادا کولو او د انسانانو سره په ښه سلوک کولو او د انسانانو سره په احساناتو باندې کولو باندې مکلف ګرځولې دی او په هغه انسانانو کې چې دی به حقوق ادا کوي او د هغې سره به ښه سلوک کوي او د هغې سره به احسانات کوي د ټولو څه مخکې مستحقین د نږدې قریبان بلل کیږي. هسې خو انسانیت ټوله په خپل مابین کې سره قریبان دي، ځکه دا انسانیت ټوله د یو پلار بچان دي چې حضرت آدم علیه السلام دی او د یو پلار بچان په خپل مابین کې قریبان سره بلل کیږي. لکه د پیغمبر علیه السلام د روایاتو سم دا معلومیږي چې انسانیت د یو فلار بچان دی او په خپل مابین کې ټول سره قرابت دارا او سره رشتہ دارا او قریبان سره ګرځېدل، لیکن چونکې د هغې څه وروسته بیا دا انسانان په قبیلو کې تقسیم سي، په قومونو کې تقسیم سي، دا انسانان په خاندانو کې تقسیم سي او په کورونو کې تقسیم سي او د دې استوګنه د مځکې پر مختلفو خطو باندې یو د بل سره لرې اوسېږي او یو د بل د دید نوبت پیدا کوي نه، نو ځکه د هغې د عقیدې څه دا وځي چې زما او د هغه په مابین کې قرابت دی یا د هغې انسان پر ما باندې څه حقوق دي. ورنه که حقیقت ته سړی وګوري ټوله انسانیت د یو پلار اولاده ده او د یو پلار اولاده ټوله په خپل مابین کې رشتہ داران او قرابت داران بلل کیږي. نو انسانان په خپل مابین کې ټول قرابتدار انسانان دي، لیکن په هغه قرابتدار انسانانو کې د ټولو څخه زیات د ښه سلوک مستحقین چې سړی به د هغو سره ښه سلوک کوي، سړی به د هغې سره ډېر احسان کوي، هغه خلک دي چې په قرابت کې دته ډېر نږدې دي او ډېر نږدې انسانانو دته خپل مور و فلار او خپل بچان او خپل زنانه او زنانې ته خپل خاوند او خپل همسایگان او خپل قریبان دا ټول انسان ته ډیر نږدې دي. الله تعالی د انسان پر ذمه د دې حقوق کې دي، الله تعالی د انسان پر ذمه د دې سره ښه سلوک کول یې دي، الله د انسان پر ذمه باندې د دې سره احسانات کول یې دي. ځکه کچیرې د انسانانو په مابین کې ښه سلوک نه وي او په یو خاندان کې محبت نه وي، د محبت بجای نفرت راس، په یو خاندان کې په خپل مابین کې مینه او سکون نسته او خوشحالي نسته،
دا غي بجای بغض و عناد راغلی دی، نو بیا خو د هغې خاندان په مابین کې خرابي راځي او هغه خاندان د فساد سره مخامخ کیږي او دغه خاندان د ټولې معاشرې بنیاد دی. بیا د دې خاندان د فساد په خاطر په معاشره کې فساد راځي او معاشره د ټوله انسانیت بنیاد دی، د هغې په خاطر باندې په ټوله انسانیت کې خرابي راځي او د انسانیت خرابي دا د شریعت د نگاه سره نامنظور عمل دی. نو ځکه الله تعالی او د الله پیغمبر پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې تاسو په خپل خاندانونو په خپل مابین کې قرابت سره لرئ او ښه سلوک به سره لرئ او په خپل مابین کې به احسانات سره لرئ. یو روایت کې راځي چې کله الله تعالی انسانیت پیدا کړي د انسانیت د فراغت وروسته وسیله رحمي ولاړه سوله چې د قریبانو په مابین کې کم خپل حقوق دی هغه ولاړ سو. اوس هغه څنګه ولاړ سو؟ ولاړ خو به هغه څوک چې هغه جسم لري. یو روایت کې لا دا راځي چې هغه ولاړ سو د الله تعالی د عرش پایه او پښه ونیوله. لیکن دا خبرې دي چې د دې متعلق موږ دا وایو چې الله ورسوله اعلم. الله او د الله رسول په خبر دی چې هغه څنګه ولاړ سو. کله کله الله تعالی په ملأ الاعلی کې یو شی ته جسم ولاړ کی وسیله رحمی دستی الله تعالی ته یو عرض پیش کی ولی الله ته ما داسې ځای ته استه داسې انسانیت په مابین کې ما یږدي چې هغې به په خپل مابین کې ما نه سره کوي، وسیله رحمي به نه کوي، هغې به ښه سلوک نه سره کوي، هغې به په خپل مابین کې احسان نه سره کوي. یا الله د داسې ځای د تللو څه زه پناه غواړم. الله تعالی دستي ورته وایي چې زه ستا متعلق په ټوله انسانیت کې دا اعلان کوم چې کم څوک په خپل مابین کې ستا حقوق ضایع کوي، ښه زندگی او ښه احسانات نه سره کوي، زه د هغې متعلق دا وایم چې زه به د هغې زندگی هغې ته بدترینه سزا ورکوم. او بیا ورته وایي ته په دې باندې راضي؟ دا ورته وایي زه په دې راضي یم. الله تعالی په دې ټوله انسانیت کې بیا اعلان کوي چې کم څوک په خپل مابین کې د حقوقو خیال سره ساتي، د ښه سلوک خیال سره ساتي او په خپل مابین کې احسانات سره کوي، نو زه به د هغې د حقوقو خیال په دنیا او آخرت کې ساتم. او چې کم څوک په خپل مابین کې حقوق نه سره پالي، ورور د ورور حق نه ورکوي، پلار د زوی حق نه ورکوي، زوی د پلار حق ته تیار نه دی، او په خپل مابین کې ښه سلوک نه سره لري او په خپل مابین کې د محبت زندگی نه سره لري، نو الله تعالی ورته وایي زه د هغې د حقوقو هیڅ پروا نه لرم. نو الله تعالی انسانیت په خپل مابین کې سره قریبان کړي دي او د هغې په مابین کې خپل حقوق او حسن سلوک د الله تعالی د طرفه جاری کړی دی. خير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته